زما عزتمند مشرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ په تورات کې مشتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ په انجیل کې مشتا او قران کریم کې خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ مختلف وزینو کې شتا بخاری شریف کی حدیث مبارک دے عن عطاء ابن یسار رحمہ اللہ عطاء ابن یسار رحمت اللہ علیہ فرمائی قال لقیت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما عطاء ابن یسار رحمت اللہ علیہ فرمائی ز عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سره ملو شو قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة ما ورته ویلې ما ته د نبی له صلوات و سلام د هغه صفات مبارکه خبر راکا کم چې په تورات کې ذکر شوی قال اجل اغي وتو فرمایل سیدا والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هغه وته فرمای قسم په الله په تورات کې د نبی له صلوات و سلام بعضی صفات هغه بیان شوی دي کوم چې د الله په قران کې د آیت مبارکه کې ذکر شوی دي یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام ان ارسلناک شاهدا مونږ ته شاهد او گواه را لېګلې و مبشرا او زیر ورکون کې را لېګلې و نذیرا او يرون کې را لېګلې او بیا وحرزا للاميين تاسو د انپړه خلکو د بارا امیین د بارا د پنا زیه انت عبدی ورسولی ته زما محبوب بندا او زما رسولی سمیتک المتوکل ما استانم جره متوکل اخده ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق نخ تاسو سخت مزاج یې نه تاسو سخت دل یې او نه په بازارونو کې شور کون کیه ولا يدفع بالسيئه السيئه او تاسو د بدو بدلا په بدو باندې وزګون کی نه ولكن يعفو ويغفر لیکن تاسو معاف کون کې او درگذر کون کیه معافي کون کیه وليقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء الله تبارک وتعالى با نبی علیہ السلام دا هغه وخت پورې ځان ته نه رابلی سو پورې چې د نبی علیہ السلام په ذریعہ سره الله دا کاغه خلق دا کوګ امت دا الله سیدا کړي نیوي بأن یقولوا لا اله الا الله پدې کلمې سره چې هغه ودا کلمه و لا اله الا الله ويفتح بها اعینا عمياء پدې سره به الله لاندې سترګې کونو کولاوي واذانا ثم او کانو وګونه به الله کولاوي وقلوبا غلفا او بند زړونه به الله کولاوي دا هغه تذکرہ دا هغه صفات دي د نبی له سلام چې په تورات کې ذکر شوی دي مسند احمد کی حدیث مبارک دے قال النجاشی نجاشی ویلی یا معشر الحبشة والقسیسین والرهبان اے د حبشی اوسیدن کو اے د شپې عبادت کوون کو اے د خلقو نه جدا عبادت کوون کو بیا وتسوي والله ما يزيدون على الذين نقول فيه ما يسوى هذا قسم په الله چې تاسو د صحابونا دغه معاملې بارکه کم چې مونږه او د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام دین دی مونږ په یو دین باندې یو تاسو دغه صحابه د یو دین قائل دي دواړه د یو دین قائل دي مرحبا بكم ومن جئتم من عنده تاسو ته مرحبای خوش آمدید دي تاسو ته ویلکم دي تاسو ته چې تاسو د چا طرف نه راغلی یې اشهد انه رسول الله زګوي ورکوم د خبره چې هغه د الله رسول له فانه الذي نجد في الانجيل دا خو هغه پیغمبر دی چې په انجیل کې دا ذکر مونږ لیدلې ده وانه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم او دا خو هغه رسول له چې داغه دراتلو زیر عیسی علی السلام ورکړي صحیح ابن حبان کې دا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک دی
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا ارشاد مبارک وورید انی عند الله مكتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل في طینته الله زب هغه وخت کې خاتم النبیین لیکل او ما په ازل کې چې لا آدم علیہ الصلوۃ والسلام لا داغه خټه لاغله شیم نو هغه الله پیدا کړم نو یعنی الله د خپل ازلی علم مطابق په هغه وخت کې زه خاتم النبیین لیکل او ما وسأخبركم بأول ذلك او زب باغی کی تاسو ته دې خبر درکما دعوت ابي ابراهيم وبشاره عيسى زد خپل نکو جد امجد د ابراهيم عليه السلام دعایما او د عيسى عليه السلام زیرما تاسو ته ما ویلو چې سوره صف کې عيسى عليه السلام د غزیر ذکر شته ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد عيسى عليه السلام زیر ورکون کې د داسې رسول او پیغمبر چې داغه نه ورست راضي او نوم بسوي احمد وی نو الله د عيسى عليه السلام بشارت هغه پوره کو هغه زیر پوره کو او داغي الله دا هغه زیری د پوره کېدو په صورت کې داغي حقيقي مصداق په صورت کې پیغمبر علیه السلام الله راولي الله نبی علیہ السلام ته پیغمبري ورکړه سورته بقره کې الله فرمای الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا اهل کتاب کوم خلق ته چې مونږ کتاب ورکړی دی دا خلق پیغمبر علیہ السلام دا سه پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني د دینه پس بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورقه ابن نوفل ته بوت او ورته ویلي چې زما د دې ددنه چې د خپل ورانه لا خبره وره ورقه ابن نوفل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا تپوس کې چې تا ته سم مسله راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول خبره ذکر کړه چې غار حرا کې او مال یو فرشتہ رااله او هغه ما ته ویل چې اقرا اوللا ما ورته چې ما انا بقارئ ان دا ټول خبره ورته ذکر کړله بیا وته دا ورقه ابن نوفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره ذکر کړي چې ټول خبره وریدنه ورته وای چې تاسو له چې دا کوم فرشتہ راغلی و دا خو هغه فرشتہ دا چې الله پاک موسی علیہ السلام تم را لګلی و او کچری کاش چې زه ستاسو په زمانہ کې روح جوړ وې نو ما چې کوم وخت کې ستاسو قوم تاسو د وطن نه وباسي په هغه وخت کې هم ستاسو مدد کړې وې کاش چې په هغه وخت کې زه ژوندې وې نبی علیہ السلام چې دا خبره اوریدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په تعجب کې خبره ذکر کوي فرمایي زما قوم به ما د خپل وطن نو باسي حالانکه دا خود سي خلق دي چې ما ته رښتونه وای ما ته صادق او امین وای په ما باندې د خپل خبرو په د جګړو فیصله کوي ما به څنګه د کلی نو باسي ورقه ابن نوفل ورته فرمایل چې د صرف تاسو سره نه دی کړی تاسو نه مخکې د پیغمبرانو سره داسې دشمنیان قوم کړی دي دغه کم وخت چې دا قوم تاسو د وطن نو باسي کچري دغه وخت پورې ز ژوندې پاتې شوم نو زب تاسو مدد او نصرت کوم او بیا یو سورې بعد دغه ورقه ابن نوفل وفات شو هغه مړ شو د دینه دا ثابتېږي چې تا دا یو واقعه راشي یو غټه معاملې راشي یو مسله راشي هغه کې ته علماء ته رجوع کوا مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله خدیجی بی بی راوستو ورقه ابن نوفل تا نو چې مسله ترابیخ شي علماء ته رضا الله بستاغه مسله حل کوي دویم دا چې علماء سره د ملاقات د بار یو ادب پکې دا موږ تاسو ته معلوم شو هغه دا چې ستا یو پیجنګلو کس دی یو عالم دی پیجنګلو دی نو ته چې کله یو عالم لذین او هغه پیجنګلو د عالم هغه تعلق ولکه ځان سره بوزه ځکه چې دا عالم د سره تعلق دی د بذریعه بتا مو پیجنی نو دې سره بتا ته لګه اسانتیا وي دغه شان دا دین دا مثلا ثابت شو چې د مشرانو د سپینګیرو د بوډاګانو دغه عزت دا به تاسو ضرور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی باندې د خپل وطن جدائی دا خفغان براغه پریشانی براله او بل مسله دا معلومه شو چې د خیر تمنا کولش د خیر خواهش کولش د یو خبره خواهش کولش
کاش چې زه ژوندی وم. ورقه ابن نوفل ورته وایي چې کوم وخت تاسو د وطن نه وباسي دا قوم چې په دغه وخت زه ژوندی وم ما به ستاسو مدد کوم. نو هغه د یو ښه خبرې خواهش وکړه، هغې تمنا او ارزو یې وکړله، لہذا د ښه خبرې خواهش کول دا جایز دي. ورقه ابن نوفل باره کې علما فرمایي چې مسلمان دی. ورقه ابن نوفل مسلمان، خو د صحابي کېدو باره کې علما اختلاف کوي. بعضې وایي چې صحابي وو، بعضې وایي چې صحابي نو، خو صحیح قول لاره علما فرمایي چې یاره صحابي نو. دین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی بند شو. دې ته ویل کېږي فترت وحی، د وحی د بندېدو زمانہ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اگر چې راته پدې کې خو دغه وحی بیا بند و. دا د دې لپاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زړه چې دغه وحی سره دا عادت شي، مانوس شي وسره، او بیا وحی چې بند شو د دې لپاره چې د نبی رسول الله والسلام د راتلونکي وحی د لپاره نورم شوق پیدا شي، نور شوق پیدا شي. نو نبی رسول الله والسلام هغه باندې دومره کیفیت راغې د دې وحی د بندېدو چې بعضې وخت زړه وغوښتل چې یاره زه ځان د دې غر نه وغورځوم. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورله راغې، هغه ورته وایي یا محمد انت رسول الله حقا وانا جبريل. اے پیغمبره تاسو به حق باندې پیغمبر یې او تاسو ته الله به غټه ذمہواری درکړي د پیغمبرې. تاسو به حق پیغمبر یې او زه جبريل ما. لہذا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام په دې سره غته تسلی ورکړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رسول رالل نو دا د دې د وجې چې الله سره محبت د الله دغه محبت په وجه باندې دا نه چې لکه زمون پشان د دنیا د تکلیفونو نه تنگ شي او بیا وایي چې یاره زه خودکشي وکړم او یا کې زه ځان د پلاني ځای نه راوغورځوم او ډنګري ځای نه راوغورځوم. دا د دې د وجې نه و چې د دنیا د تکلیفونو نه تنگ شوی، دا د دې د وجې په نبی علیہ السلام چې کوم هغه وحی سلسله شروع شو هغه ډېر وخت پورې بنده و. نو د الله سره محبت زیات، نو د هغې خفګان پرې راغی چې زه الله سره زر میلو شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه پس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او هغه چې د یو ځای کې داسې پوند واله او دا غینه اوبه روانې شو او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته لګیا شو چرندام وته کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه مطابق چرندام چالو کو زدګه هغه طریقې سره چرندام وکړو او بیا راغې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تعلیمن چره دو رکعات منځ کې چې دسی طریقې سره بتاسو منځ کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه طریقې سره هغه منځ وکړو. بخاری شریف کی حدیث مبارک دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، چکل دا آیت مبارکہ نازل شو اللہ فرمائی وانذر عشیرتک الاقربین، تاسو خپل خپلوان دا نزدی رشتہ داران دا اوی ارو دا اللہ نا. نو صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، نبی علیہ السلام صفا غر تراغے فجعل ینادی او ټول قبیلو ته आवाजونه وکړل یا بنی فهر یا بنی عدی یا لبطون قریش، اے بنو فهر قبیله، اے بنو عدی، اے د قریش خلقو، او بیا ټول را جمع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې چې کم کسان نشو راتله هغه د ځان په ځای بل کسر ولې چې ته معلومات وکړه چې څه چل. فقال ارأيتكم اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو څه خیال لې کله تاسو ته وې مجره د غر نشاته یو لخر به تاسو عمله کوي نو تاسو به زما په خبر یقین وکې. قالوا نعم، اغي وتویل چې جربناك ما الا صدقا، ما جربنا عليك الا صدقا، مونږ په تاسو کې بار بار تجربه کړې د خو اشتیا تاسو ویلي یو ظلم تاسو چرته دروغ نه دی ویلي. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نبی علیہ السلام ته فرمایي چې په دغه باندې تاسو یقین دی چې دروغ نه وای نو زه تاسو د مخکې د یو راتلونکي خطرناک عذاب نه زه تاسو یروم چې د الله د عذاب نه ویریږئ او تاسو دغه شرک پرېږدئ. فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم، ابو لهب ورته راپاسېد هغه ورته وایي تا ته چې هلاکت وي، لهذا جماعتنا دې لپاره ته مونږ را جمع کړو.
فنزلت الله آیتنا صورت رو لګو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. دا صورت بیا نازل ک الله چې دا ابو لهب دا دوړ لاسونه دی هلاک شي چې دې زما محبوب پیغمبر پسې پدې کان رالی او پیغمبر علیہ السلام ته خیری کوي وته وی چې هلاک شي. د دین دا معلومه شو چې په خلکو کې داسې بد مزاج خلک مشتا، داسې گمراه مزاج او گمراه طبیعت والا خلک مشتا چې کله په منلو راشي نو فرضي خبرې به ومني، خو چې کله نه مني نو بیا واستغه حقيقي او صحیح خبره هم نه مني. اوس پیغمبر علی السلام وته یو فرضي خبره پیش کړي چې کزه تاسو ته ویم چې د غر نه هغه دشمن را روان دی پتا سو حمله کی تاسو به ومنه، نو هغه فرضي خبره مني وي او مونږ به پتا سو یقین کوو. خو چې کله حقيقي خبره ورته ذکر کوي چې تاسو زه یروم د یو راتلونکي عذاب نه، نبی هغه وخت کې خپل تر ابو لهب را باسي او هغه ورته خیره کوي، هغه پسې کانه راوړي او غزار کوي به. نو داسې بد مزاج گمراه خلک شتا چې هغه چې کله په منلو راشي نو فرضي خبره به وماني، خو چې کله په نه منلو راشي نبی هغه حقيقي او رښتیا خبره هم نه مانی. دوی مته نه دا خبره ثابت شوه. نبی له صلوات و سلام خپل خبره کوله چې تاسو زده یو راتلونکي عذاب نه يروم، خود دغه خپل مقصدی خبره نه مخ کې نبی له صلوات و سلام د تمهید په تور باندې یو خبره د ذکر کړه چې ګوره کزه تاسو ته ویم چې د غر نه هغه دشمن را روان دی نو تاسو به یقینو کې قوم په دې سره اعتماد کې واغشت. نو داسې د خپل مقصدی خبره نه مخ کې داسې تمهید او سو خبره ذکر کول دا جایز دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیان نه دا ثابت دي. په دې باندې صرف د تقریر ولا خلق پیږي، علما به پیږي، دې ته ویل کېږي تمهید. الکه وی زره تمهید پته اور تاسو ته یو درې خبرې کوم او بیا وی اوس خپل اصل مقصدی خبره لرازم، زما اصل مقصدی خبره دا وا. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بیان نه ثابت ده. دغه شان دا مسله ته ثابت شوا چې کله د حق دین دعوت چلے نو کله کله بس مخالفت کوونکی ستا په خپل خاندان کې وي، ستا په خپل خپلوان هم وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کوونکی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ترو چې د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خپل وینځ آزاد کړي و، او چې کله د دین خبره وکړه د توحید خبره ورته وکړه نبی هغه تر چې هغه په خوشاله کې وینځ آزاد کړي و هغه ور پسې را پاسي ورته خیری گئی او گزار به گئی. علی سے فرمائی چې کله دا آیات نازل شو نو نبی علیہ السلام زرو وختلم یا علی ان الله قد امرني ان انذر عشيرتي الاقربين. الله ما ته حکم کړی دی چې دا خپل اقربا خپل رشتہ داران د الله د عذاب نه ويروا، نو لہذا دا غي د بار د دعوت تنظیم کو. نو باغې کې یو سا غنم او ورسره چيله لاله کړه دا غي خوخه پکې وا او یو پیاله په او ورته ویل چې مونږ را سمره د مطلب اولاد دي دا ټول را جمع کړ. علی سے فرمای چې ما کسانو پسې لاړم تقریبا 40 کسان نه جمع شو. باغې کې ابو طالب سے بمو حمزه رضی الله عنه پکې او عباس رضی الله عنه پکې او ابو لهب هم پکې. او د دین معلومیږي چې یرا د دین مسله کې تاخير مکوا، د دین خبره کې چې ورکه حالات برابر شي نو بیا به دا مسله و که حالات تا سره مرګرتیا کوي او کنه کوي ته د حق دین دعوت چلاو. دوی مدا خبره چې کله د دین دعوت چلی نو باغې کې اکرامم پکار دی، هغه کې ته اکرام وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دعوت وکړه دې لپاره او دریم دا چې آخرت په اعتبار سره تزان سره د فیدی لپاره د خپل خاندان خلکم را جمع کول شي، هغه د دعوت ورکول شي. هغه ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت ارس کې خودل او ته او فرمایل چې تاسو د الله په نامه باندې خوري بسم الله وکي او خوري ټول ماړوش. علي سے وی چې زه حیران شوم چې خوراک خو صرف دی او کس نیمو او الله پاک دغه سلوي خوانه کسان په دې باندې هغه ماړه کړل. دا د نبی علیہ السلام معجزه وا. بیا نبی علیہ السلام علی سے ته وی اسقهم یا علی، اے علی دی باندې چې په اوس کا نبی چې په هغه ټول اوس کړ. نو ندینا
علما فرمای چې دا یو خبره خدا شو چې دا معجزه د نبی له صلوات و سلام الله نبی له سلام ته ورکړی دا چې اغي د برکت به الله لګوند خوراک بچری دا ډیرو کسانو ته کافی کو چې کله اغي ارس او خړل نو ابو لهب دې پوي شو دا ورته ویل چې ګوره تاسو باندې محمد صلی الله علیه وسلم د پتا سو جادو کړي او راپاسي کې نتیجه ده پیغمبر علیہ السلام دعوت کړو د دې لپاره جزدی ته بیا رستا خپل مقصدی خبره وکړه هغه زر کسان پاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل ورځ بیا د خپل خپلوانو له دعوت وکړه او هغه وروختل بیا ور سره د قصي ابو لهب داسې وکړل دا غینه بعد بدرې مورز بیا نبی علیہ السلام دعوت وکړه چې کله ټول خوراک وکړو نو نبی علیہ السلام ورته فرمای یا بنی عبد المطلب انی والله ما اعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل مما جئتم به اے دا عبد المطلب صاحب اولادا قسم په الله د دین دعوت چې ما تاسو ته کم پیش کړی تر نن پورې دا سه بهترین دعوت یو قسم نه دی راوړ او وته فرمای انی قد جئتکم بامر الدنيا والاخره ما تاسو ته د دین او د دنیا د خیر خبره راوړل لکه څنګه چې تاسو ته تبلیغ والا ودرېږي زموږ استادو په دې کې دین او د دنیا د دوړو خیر نو دا غرانګي او نبی له سلام ته فرمای دا سي دعوت به در لروړې چې په دې کې تاسو د دنیا خیرم دی او د دین خیرم دی نو لہذا د خلکو بیا هغه دعوت قبول لګ په نبی له صلوات و سلام اول ایمان وروړون کې سوکو نبی له صلوات و سلام باندې یو ابو بکر صدیق ایمان وروړو یو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ایمان وروړو یو حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ایمان وروړو او یو حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ایمان وروړو او رضی الله عنه او بل ام ایمن رضی الله عنها په زنانو کې لومبي ایمان خدیجه بی وروړو په مشرانو کې نبی ابو بکر صدیق لومبي ایمان وروړو په الکانو کې علی صاحب لومبي ایمان وروړو په غلامانو کې لومبي ایمان زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ قبول کو او دغه رنګي آزاد کرده غلامان چې آزاد شوي وي په هغه کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها لومبي دا ایمان قبول کو او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ایمان سره په دعوت سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت سره الله تبارک وتعالى عثمان صاحب ته دغه شان زبیر ابن عوام رضی الله عنه ته عبدالرحمن ابن عوف ته سعد ابن ابي وقاص ته او عبید الله صاحب ته ابو عبیده او دغه رنګ عبد الله ابن جراح ته دی حضرات ته چې عشره مبشرم پکې د شپږ کسان دا ابوبکر صدیق د برکت الله ورته ایمان ور نصیب روسته بیا لګ کسانو دا ایمان وروړو مسلمانې دل دینه بعد دا قریشو وفد راغله دي ابو طالب صاحب لا او غته وای چې ستاده اورارو زمون د بوتانو بد بیانای زمون د بوتانو بس بد رد وای لہذا دی خمونګه صادق او امین غړو دی مونږ د خپل او جګړو کې فیصله وکاو نو تاسو چې د خپل دا اوراره چې دی پوي کې چې دی زمون دین ته بد رد نه وای زمونږه پلار نکر روان دي په دې بوتانو د عبادت باندې زمون د دې بوتانو پس بد رد نه وای تاسو دی لګ پوي کې ابو طالب سے پس پر نرمه سره رخصت کړل خبره رفع دفع کړل خو نبی رسول الله والسلام مغشان د شرک تردید کو د بوتانو بد بیانول او د دین حق دعوت ورکو بیا د خلک رالل چې پوي شو جیره دین سمېږي نو پدې کې پکې ابو لهب امراغه ابو لهب ابو طالب سے دوی چې مون خوستا عزت کو پدې وجه چې ته په عمر کې په نسب کې پدې کې زمون زیات مشري مونږ ستا عزت کو او استاد اورارو مسلسل جره دی زمونږه د بوتانو بدرد وای لہذا دی پویګه کنینو بیا وګوره ډیر غټه جګړه جوړ شي نو یا خو دې زمونږه د بوتانو د بدرد پری دی او یا دې مرګ ته تیار شي مرګ ته تیار شي دمګیانه ورکول ابو طالب صاحب جره نبی له صلوات و سلام ته وای چې ته په خپل ځان لګ رحم وکا او ما باندې رحم وکا او زه جره نور برداشت نشم کولای د خلکو دشمنیانه نبی له صلوات و سلام پسترو کې اوخ کراله هغه پوښ چې ندیم زمانه لا سخلی او نور دیم زمانه بیلیږي چې نظر حفاظت نشم کولای نبی له صلوات و سلام ته فرمای یا عمي اے ترو والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري قسم بالله کبدي خلاص کې دي زما دا نور کې دي
او په ګس لاس کې سپوږمۍ کې دي دا راکوزه کې نو علا ان اسرک هاذا الامر چې دا کار دی پریدا دا نور او سپوږمۍ مال د ټوله دنیا واخلا حتی یظهر الله او اهلک ما ترکتو زب چریم دا کار پرې نه دم چریم دا کار پرې نه دم او بیا دا غینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړاش او پاسه ابو طالب صاحب جره هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغته وته فرمایل زب چریم تا دشمنانو ته داسې نه پرې دما غم جن کېګمو فوالله لا اسلمک لشیء ابدا نه بعد قریش پریشان شو او غی سره یره دا شو چې اوس خو د حج زمانه را روانه ده بیا به نبی له صلوات و سلام خلکو ته د حج په زمانه کې دعوت ورکړي نو راټول شو بیا میټینګونه وکړل او باغې کې د ویلې چې سکور پکار دي نو ولید ابن مغیره ورته ویلې دا یو لوی شاعر او دا ډیر غټ خطیب تقریرونه به کول ډیر خشته خشته او دا غرنګي تجربه کار قسم او بوډا مو مشر سړیو ولید ابن مغیره دی نبی له صلوات و سلام لراغه نبی له صلوات و سلام هغه خبره چې وسره وکړي نو هغه خاموش نه کړي شو بلکې په خپل دا ولید ابن مغیره مایوسه پاسید او راغه دی خلق ورته وی چې څه چلو نو خلکو ته څه خبره کوي یو څو خبره وته ویلي یو دا چې نبی له سلام تاسو دروغجن وطن شی ویل دوی مدا چې نبی له صلوات و سلام تاسو جادوګر کاهن نشي ویل ما ته پته را چې جادو څه ته وای د تاسو جادوګر هم نشي ویل درې مدا چې د تاسو لیونی هم نشي ویل ځکه چې د لیونی چې کوم علامات دی هغه بد کې نشته دغه شان څلورم مدا چې د تاسو شاعر هم نشي ویل ځکه چې زه شاعر يم زه شعرونه وایم د چې کوم خبره وکړي هغه شعر او شاعری نه ده لہذا شاعر مرته نشي ویل نو خلک ورته وی چې سو نو دا ورته ویل چې لہذا تاسو بداسي اوکې چې خلکو کې به مشهوره کې دا خبره مشهوره کې جدي د خزه خاون په منځ کې جدای راولي د پلار او بچو کې جدای راولي د خپل مشرانو او د کشرانو په منځ کې جدای راولي د خلک جنگي په خپل منځ کې او د دین نه اوخته لري ستاسو د بلار نیکه د بوتانو دین پرې خیره راغي بدرد وي دا مشهوره کې را خبر پدې سره بچ د دې کم شان او شوکت دی او بکینی پروپاګاندا چې ست ویلې کی چې نن سبا د علماء مبارکیم چې دا بی دین خلق کوي نو لہذا د ورته دا خبر او ابو لهب کې د دینم خطرناک کار چې کوم ځای ته بمته نو ابو لهب ورپسې شاته ابن خزیمه کی حدیث ته بلند تاسو ته ذکر کوم نبی علیہ السلام په کوم ځای تم ته نو غیب فرمایلی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشه شاته مو بس ابو لهب راغه پکانو به وشت کوره دو نه منه دالی ونی له د دو نه منه کوره دا دروغجن دی خلق ول دا سوق دی د بویدار عبد المطلب سے نصیر دا بلانی له پکانو الکه دا سوق چې روسته پکانو لی دا سوق دی وای دا ابو لهب دی هغه دا طریقه شروع کړه په دا ټیم کې ابو طالب سے یو قصیده ویلې و بس دا کټه کې ویم بیا خبره ختمه ابو طالب سے یو قصیده ویلې و اشعار ویلې ځکه چې عرب چې په اشعار پیدل هغه خيار خلق نو هغه په داسې حالاتو کې اشعار ویلې و ابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى حسمه للارامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سپین رونق والا مخ والا انسان دی و ابيض داغي مخ مبارک خدا سے خپل سپین مخ دی يستسقى الغمام بوجهه د چا دغه مبارک د سپینې چهره په برکت سي خلق د الله نه د باران دعاګانې غواړي د چا دغه مبارک چهره په توسل او په وسیله چې خلق د الله نه د باران سوالونه کوي دا خدا سي یو مبارک چهره وال انسان دی سمال الیتام عصمه للارامل دا خو د یتیمانو سرپرست دی دا خو د یتیمانو پرورش کول کې دی دا خو عصمه للارامل دا خو د کندو جای پناه ده پیغمبر چې دی دا ابو طالب صاحب دا مبارک اگر چې ایمان به نه وروړ خو دفاع سونه مضبوطی طریقې سره کوي د پیغمبر علیه السلام صفت څنګه طریقې سره بیانوي الله پاک دې متاسو ټول ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت یادولو او د غي د سنت او طریقو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پټ کې چې دې تړلې نن پسر د فضیلت مفتی توصیف احمد آداد تاج د معرفت مفتی توصیف احمد داد تاج د معرفت
दे पटके च दे तड़ले नल पसर द फजीलत दे मुफ्ती तौसीफ अहमद दाद ताज द मारिफत दे मुफ्ती तौसीफ अहमद दाद ताज द मारिफत दे